باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قراءة الرجل حال كونه في حجر امرأته. जी किताब الحيض. हाँ, बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم. किताब الحيض हर का फारिग शो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह de किताब الغسل ना उसे शुरू करा तो किताब الحيض के दा غسل de किताब ना फारिग शो किताब الحيض से शुरू के मुनासबत غيर वाज़ेह है. ذکر सिंह के सबब द غسل जनाबत ते निफास ते दकरंगे सबब द غسل حيض نو دا اوس هغه سيزونه ذکر کوي د سره چې کوم شی موجب د غسل دی. کتاب الحیض مولانا صاحب دلته به درې واړه خبرې ذکر کوي. د حیض مباحث ذکر کوي، د استحاض مباحث ذکر کوي، د نفاس ذکر کوي، درې واړه ذکر کوي. نو سوال وکوا چې دلته کې کتاب الحیض ولې امام بخاری ذکر کړه؟ دا څه به ویلو کړه چې کتاب الحدث الاکبر درواړو شامل یا دا څه به ویلو کنه چې کتاب الحیض والنفاس ورته ذکر کړي او استحاضه مو سره ذکر کړي. استحاضه موجب د حدث اکبر نه دی، موجب د حدث اصغر. جواب دا د مولانا صاحب چې یا خود حیض مباحث زیاتو په نسبت د مباحث د استحاضه او د نفاس. مباحث زیات دي په نسبت د مباحث د حیض او د نفاس. ځکه کتاب الحیض ذکر اب توردن ذکر کی اگر مباحث زیاد کی دا سارا تر شو داغی مباحث کم دی اب توردن ذکر کی. نمبر 1 دویم وجه سرا دویم دادا دویم وجه چه حیض اصل دی په نسبت دا استحاضه و نفاس. اصل حیض دی ولی اصل حیض دی وره دا نفاس دا وینه چه دا نفاس دا وینه دا خم دا حیض وینه دا پر رحم کې جمع شوی دا نو چې کله ماشوم پیدا شي نو هغه لګا راوځي پر اصل حیض. او استحاضه او اقد حیض بنا دا ما دا تمخ کې ویلو استاد یادي لګ به مخ کې لاړ شو په ترمذی کې ما ویل دي او لګ به یک تکرار وکم چې حیض په لغت کې څه ته ویل کېږي سیلاب. نو رستو خبره کوم دکا او استاد خیالي ما ویلو چې شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې محل د دواړو یو دی او چې کم ما کان معتادا وتبعيا هغه حیض دی او ما کان غیر معتاد او غیر تبعی هغه ته استحاض وي. نو اصل دق دم د حیض دی د نفاس هم او د استحاض هم. نو ځکه تصدیری او په کتاب الحیض سره یو بدوي د مباحث ډیر دی په نسبت دا نو ځکه باب په قائم کو چې اصل بدلتا د حیض مسائل دي او دا نفاس او استحاض ورته د باب ذکر کوم سره. او دویم مسوي مولانا صاحب دویم بدوي چې دا نفاس او استحاض هم دقه حیض دي او چې غیر معتاد شو نو استحاض ته جوړ شو او چې دا جمع شو پر رحم کې او د ولادت تسببینا پس خارج شو نو نفاس ترې نه جوړ شو. نو دی وجنا امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الحیض ذکر کړ. الته کتاب الوضو نو ذکر کړی اصل وکنا نو ځکه وضو ذکر کړ. تیمم په کتاب عام ذکر کړ. دغه نه دلته کې هم کتاب الحیض اصالتا ذکر کړ او یا د کثرت مباحث د وجه دا دوه شو. اوس دا په ربط شو د مخ کې سره او چې کوم اعتراض دا غي جواب مې دته را بشو سو د مضاف الیه کې په کلامو کې چې حیث ته وي په لغت کې په اصطلاح کې ته وي نو ما ویلو چې حیث په لغت کې سیلان ته وي. عرب یقال حاد والوادي ایصالا او په اصطلاح کې ته وي دم ينفذه رحم امراه بالغه من غیر داء ولا ولاده. دم ينفذه رحم امراه رحم د خزنه چودي چې دا قبول نو دي د مخ کې موضع البول نه دا د مثانی بیماری وي او که دوبر نو دي دا د کلمو بیماری وي رحم نو دي نمبر 1 او بالغه دا نابالغ وي غیر استحاض وي من غیر داء که بیماری به استحاض شو ولا ولاده د نفاس نه احتراز شو. خو بیا استحاض ته ویل کیږي نو مې زیادت د حروف بدل په زیادت معنا په هیڅ کې دم کمی په استحاض کې زیاتی.
دوی مې سویلو دوی مې دا چې دا سین ته کړه لپاره د قلب د ماهیت او د حال راځي حیث کی جدا حالت او د استحاض حالت بدل شو دي چې منظم کې لیکن مون نشي کولی لیکن به اعتکاف کې هغه کې اعتکاف نشي کولی لیکن طواف هم کولی شي په استحاض کې طواف نشي کولی نو د قلب د حال لپاره سین ته داشوا او مولانا صاحب بیا بل خبره دراشه استاتو خیالو نو ما اقل مدد حیض اقل مدد الطهر ته بیان کړی و یا دا کومه به درته اقل مدد الطهر او اکثر مدد الطهر دارنګه اقل مدد د حیض او اکثر مدد حیض او په کې ایمو اختلاف مې ویل دي دوباره ضرورت نه لرم درې میدان ویلو چې الوان د حیض یاد لري کله مختصر وایم ما شپږ الوان دي قمرت شو سواد شو صفرت شو قدرت شو قدرت او تربتی ما دا نقطه ویلې و چې د مونږ پرېز باندې الوان د حیض هیڅ اعتبار نشته او یو مسله سره اعتبار کوي یعنی دا ویل چې پرېز د احمد او د شافعي سے دوه رنگونه د حیض دي چې هغه ته حمرت او سواد وایي او پنځ دا امام مالک سے سرور دي حمرت سواد قدرت او صفرت او خضرتی او تربتی دا د حیض د استحاض دي او نور تفصیل پکې ان شاء الله العزیز راځي نو دا څه اختلافات مې بیا د حایض اقسام درته ویلو چې حایضه یو معتاد مبتدئه ده یاد لرئ دا یو معتاده ده یو متحیره ده او د متحیره اقسام چې متحیره بالوقت بالمقام او بهما او دا غي احکامات به درته ویل دي نو بس مولانا صاحب قواعد چې دوباره پېښ کړو کوم نو قواعد چې بس کافی ده عادت خمیدار چې بس ال تفصیل کوم د ضرورت نه محسوس زما خلال شوا کتاب الحیض اے طالبانو څنګه بر طالبان طبیعت برابر دی نه مړو دنه دي خبره یار دا څه تاسو دغه پیدا شوی ها اواز نه راځي نه اواز راځي جی جی لا د کسان شور کوي تاسو نه کوي الحمدلله اخر صالحان او دیندار خلک دي برخه تاسو باندې خلک چت کړي چې خدای ولا مرتبه تاسو ولې بدل بغوز کړ الله ولا بر مرتبه کړی د چت فلک الافلاک کې ناشته مسجد سره دا کله کله په دوی आवाज کوم کنه دې لپاره نه چې دوی راوي شي دا مطلب نه دا مطلب نه ازم وسره مینه درو کله په आवाज او ګره تاسو ته به مقصد وانه دا دې لپاره چې ما سره محبت دې ما سره مینه ده ګوره برنه دونه شکایت را نه چې نسوار ته ته وګړي تاسو شکایت راځي تاسو نسوار وندانه موضوع او برنه دا شکایت چرم را نه چې برا طالبان چې خبرې کوي او تاسو دا شکایت راځي تاسو روس طالبان خبرې کوي نو دې تاسو څنګه الحمدلله دې څنګه کار طالبان را کوزوم به کوي وقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض دي سوال کې استانه د حیض متعلق مصدر میمه دی قل اوای پیغمبر هو اذان موذی شه دی اذان په معنا د موذی سره دی فاعتذر النساء في المحيض اذان دلته په معنا د نجاست سره مرادي یو نجس شه دی ذات کے ساتھ ہے یا اذان موذی شه دی نو خذ لم ضرر ور کوي حالت د حیض کی جماع او سری لم ضرر ور کوي ولا تقربوهن حتى يطهرن من ذکر کې دي حتى يطهرن بدل تک لا تقربوهن مراد هغه قربت مخصوصه مراد دي جماع دا من کدا معنا اخلو اس اشکال بیان نشتا او امام شافعی امام بخاری دا لا تقربوهن مطلق قربت هغه چې بالکل باندې ذکر کېږي چې مطلق قربت اخلي نسبت په نور بابونو کې استثناءګانې کوي قربت استثناءګانې کوي چې قربت هم مطلقاً ممنوع دي نبي ابو چې نه که سر خاون لګو منځ کې دا قربتن جایز ده که اکل وسره کې دا قربتن جایز ده پیږي په خبره که مضاجعه وسره کې دا قربتن جایز ده که خاون لسر وین دي دا قربتن جایز ده نو چې څومره د قربت دا جواز صورتونه دي البته یو باب کې مستثنا کوي نو هغه د قربت نه مطلق قربت اخلي او بیا استثناءګانې کوي او مونږ وایو چې نه استثناءګانو ته ضرورت سره ولې نسونی کې نسونی ځونی کې لا تقربوهن حتى يطهرن اغه قربت مراد د چې د کوم منع د ضد او شفع اعتزلوا النساء کې فاعتزلوا النساء کې کم عزل مراد شابه سه
اغا عزل مصطلحنا جماع فاعتذر النساء کی کم عزل مراد شابه جماع قرینه پسرا قل هو اذن قرینه پسرا سوال يسألونك عن المحيض ورده امام بخاری ما خطا تو طویل دی کہ تفسیر په باب کې امام بخاری لګ کمزور دی د تفسیر باب کې امام بخاری سے دی کمزور نو هغه د تکیر کې لا تقربوهن نو نږدې کېږي ما او کسي نه نږدې کېږي نو دی به یو مستثنا کوي مطلق قربت غختري نو به استثناګانی کې دا قربت جایز دا جایز دا جایز دا نو اخره کې بدیل راشي چې ټول مرغې والو دی یو مرغې په پاتې شي د دنیا مرغې ولې دی نو اخره کې وایي چې بس اخیر په کم قربت پاتې جما والا بدا پاتې شو باقي ټول جایز او موږ وایو چې نه دلته لا تقربوهن کم قربت مراد جما والا قرینه په صدا سوال يسالونك عن المحيض صحابه سوالو کو کہ آیا مونگا خدی سارا جمع کولی شو پہیس کے اکنا سوال ایدک قدے یسألونک عن المحید اپی سوال قرین دا او دویم سجد فاعتذر النساء بالاتفاق فاعتذر النساء نکم اعتزال مراد شابہ جمع والا نو لا تقربهن ومق بیانوی حتی یتہورنا فاذا تطہرن فأتوهن او سرون قرین پیدا شوا لو پہ سوال قرین دا فاعتذر النساء پہ قرین دا او دیم پیدا قرین فیدا تطہرن فأتوهن من حیث امرکم اللہ اجازت دا جمع ورکی نو معلومی کی دا کہ ممانعت پا عدم قرب کی جمع دا تب استثناءگانی بکوا نسج ونکوا ما فتخصیصات نستدعی دے ان اللہ يحب التوابین سو مطلب کہ غلطی دینا لگن دے وشوا جمع پہ حیث نا تا پی گمان دو کو چی دا خو عادت پورا دے او جمع جائز دا معتاد دا او ناگان داغی عادت بدل شتا جمع قداغی بزاغی حید رانے نظر توبہ باسا ويحب المتطهرين متطهرين سمانا کدا د خپل وخت نه پاکه شو بیا جما مکوا د خپل وخت نه مخ کی پاکه شو بیا ستوا بیا جما مکوا تبدا ګمان مکو چې عادت بدل شو شپږ ورځې اوس په سرور ما پاکه شو جما دي شروع کړ کار دی ورته وې کار ورته مو آیا صبر وکړه خپل عادت ته وکړه صبر وکا متطهرین معنا دا چې خزان پاک ساته مخکدا نو دا چونکه اصل او په حیث کې نو کې امام بخاری رحمت الله علیه دا آیات ذکر کو نو اصل دی وروړي تبرک هم حاصل کو او هغه آیات ذکر کې اصل په دې کتاب کې دوه تفسیر کیف کان بعض الحي وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بني بنات ادم وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحيض على بني اسرائيل قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اكثر باب كيف كان بدء الحيض دا امام بخاری دریم باب دے کیف سچ مصدر کئ ما تا تو چې دیر بابونه تصدیر په کیف کړی دي شل په جلد اول کې دي لس په جلد ثانی کې دي د دریم دي او مولانا صاحب استاد خیری ماوی چې دا کیف ولري نو د وجه لري یو وجه سوا اختلاف د روایتو چې کوم ځای کې وینو انت کیف راځي دوی مې سویلو اختلاف د علماو د وجنه دلته اختلاف پر روایتو کې دي او اختلاف د علماو دي اصله دي ادا چې بد ادا حیث کله شوی دا نو یو روایت کړي چې بنی اسرائیل کې شوی دا اسنګا ادا و چې بنی اسرائیل کې بخد شاته ولاړ په منځو سړي به مخ کې ولاړ اکثر به لنګونه والو نو چې سړي بخته شو سجدتا نو خدای بلا نخ کته کې دي سړو مقادونو تبع کته څنګه سړي پالي فلامو دي د قرنګي قدم پالي فلامو دي نو دا الله په حیز مسله نو بل په بنی اسرائیل کې شو او بل حدیث ته نبی رسول الله کې دی چې دا په بناتو د آدم کې وا نو بناتو د آدم کې ونه معلومه کیدا چې د حوا علیه السلام په زمانه نه شروع شوی دا د اختلاف پر روایتو کې شو او اختلاف د علماو د شو دا یعنی شو هغه دی نو د کې کیف کان بدء الحیض په اعتبار د زمانه وقول النبي يا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات آدم الله په بناتو د آدم لیکل دي نو معلومیږي چې شروع بنی اسرائیل ورنه د شوی آدم علیه السلام زمانه نه دا او کو تسوالو کې چې حوا خو بناتو د آدم کې نه داخله اچي په اته حیض هغه کې راځي اوس بس کېږي منګه جواب کو چې چونکه غالب بناتی نو حوا پکې ضمن داخله شو غالب بناتی بنات آدم نو حوا پکې ضمن داخله شو او دویم دا چې حوا خو بنت مصطلح نه ده او چې څنګه بنت جز د سړی نه نو دا هم جز ده د پخته نه پیدا ده نو مصطلح بنت نه ده چې بیا سره نکاح ممنوع شي او څنګه چې بنت جز وي هغه جز خدای به جواب مضبوط ده
مخ دوا. وقال بعضهم او بعض علماء لکی عبداللہ بن مسعود و عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن مسعود و عائشہ صدیقہ کہ اول ما ارسل الحیض على بنی اسرائیل. امام بخاری تصویر قال ابو عبداللہ امام بخاری یا تو ادان غائب فرض کر یا پھر ابری لکلی دی حدیث تا نبی علیہ السلام کہ هذا شیء كتب اللہ اکثر یا اکبر دوڑا ویلے شے اکثر قوتا دا عائشی صدیقے او دا ابن مسعود دا موقوف قولنا حدیث فا قوت کے مضبوط تے اکثر قوتا یا اکبر قوتا سمجھ ہوئے اکثر قوتا یا اکبر یو مطلب شو او یا اکثر روایتا نقل کے لڑیر دیداغی پا نسبتا خدا بے معنی لگا مضبوط دا دو سر پسیشا بعض علماء دا اکثر بلا معنی کئی چی اگا اکثر دیسا اگه کی شمولیت دیر و خضو لدے بنی اسرائیل ابن دی خوانه دی طولو لدے خدا معنی مرجوح دا دو سر پسیشا قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها وعنها تقول خرجنا نرى إن الحج فلما دی بوی ذهن کی واچو یو مسئلہ چه عمره مستقل پا اشهر دا حج کی افجر الفجور دا بتا دا جاہلی دی و رواج یو رسم نور بتفسیر انشاءاللہ پا کتاب الحج کی رہا دی پا اشهر حج کی اشهر حج کم دی شوال ذی قیدہ او دا ذی الحج دا اوائل نوی پا دی کی عمره افجر الفجور دا عمره با نکی دی کی صرف حج کی دا دا جاہل دی رواج رسول اللہ مبارک دا رواج ختماو نو څنګه ختم کو حدیبیه کې چې عمره کولم په ذی قعده کې راغی او بیا چې کله عمره القضاء کوله په ومه کې هم په ذی قعده کې وکړه او بیا چې د جعرانی نه کوم عمره کوله هم په ذی قعده کې وکړه او په خپل قران وکړه قران یې وکړه او تمتع صحابه ته اجازه ورکړه تمتع کې دا به ان شاء الله نو تفصیل برادي ښا نور دل تبريد بس تقول خرجنا لا نرى الا يا لا نرى ممنلد یا من گمان نکو مگر حج چې صرف حج بکو او عمره به وسره نه مرګري کوي پر عمره مو مرګري کړو دا افجر الفجور دا نو نبی رسول الله نه عمره نیتونه وسره کې فلما كنا بالصرف زين دي زما حیض راغی دا عمره نیت می کړو فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي جرم پدې دې د احکامات لا دي معلوم کړه دې لومبي حجم دي رسول الله مبارک سره نو ما جل ما چې حج باندې جوړ کړی کی کله کو حیض خدي خامخه ممتد وي نو اسنه چې اوبد شیرانا او عرفه او مزدلفه او مینا فکر راګیر شي دا بس کیږي فقال ما لك شي وی تعالی انا فست یا انفست ات اوس براشي چې اطلاق د حیض او د نفاس په یو بل کې پرور خور دی په یو بل کې قلت نعم قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم لمناسبه تبع فقضي ما يقضي الحاج كو عمل قضانا قضاء مصطلح مالا عمل كول اغا حاجيه اوقات او خير فكر مكو غير الا لبيت الفتوايا ذكر اسكار دين فتوا تسبيحات تموايا غير الا تطوف بالبيت لك حائض الجمعه نشي داخل دي او طواف الجمعه كي اجمل هذا بس چکل پاک شي طواف وکړي قالت عائشه صدیقه فرمایي وذا حاول شيء او نبی اسلام د بیبيان خپلونه په بقار سره دا براشي ان شاء الله د بیبيانو طرف نه وغواړي ټول بیبيانو نه بیبيانو وګړي د بعضو نو تفصیل په کتاب الحج کې راځي صرف دونه معلومه شو چې دا دې د دې حیض راغلي دي او اطلاق د نفاس په حیض شوی دي او دریم دا مناسبت د باب چې دا د آدم علیه السلام د زمانه نشورو شوی دا او بل حایزه با طواف بالبيت نه کوي او ضحیه د غیر نه کول شي کنه فلوی خو اذن ته ضرورت نشته او امهات المؤمنین باندې خپل ضحیه واجب نه و نو که اذن تاسو نه میکړي پروا نشته او نور تفصیل په طواف د ضحیه کې او حج کې راځي شاوته اوس ګوره یا قرب لنا مطلق قربت خلی او استثناء کوي غسل د حایزه سر د دور او ګمنس کاوال به ماده تویل مولانا صاحب بس چې جنوب لا حائزیلا نافسیلا طول معاملات اغا جائید دی چه طاہر غیر جنوبے کئی یاد رہی خبر ارس جائید بیع شراء مواکلہ مشاربہ مزاجعہ تقبیل ارس جائز دی صرف یو سوسی ذو من دی یو تلاوت دا قرآن حکیم
अब راشي ان شاء الله تلاوت القرآن الحكيم دویم دخول د مسجد تلاوت د قرآن الحكيم او طواف مسجد کی کیږي نه پکې راځي او بیا دخول د مسجد على وجه العبور کې اختلاف یادی کړه شافعی سے وایي جائز دی او موایو ممنوع دی خلاص شو خبر دی کې خاص خبره نشته ورپسې اشاره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وعن قالت كنت ارجو رسول الله دا قربت جائز پر استثناء دی کوي او د بحایدو خله پاک ده لاسونه پاک دي په ترمذی کې د حدیثونه وي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اولمبل ثم يستدفئ بی فضممته الیا فما بیزان گرمو ما بدان تنزدیک ولم اغسل ما بلمبلنو تا خلے پاک دا وجود دا رسول اللہ مبارک لون دے دے سر لگی گی خلے پاک دا شابسے وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه انه سئل اكثر من الحائض حائضه ما خدمت کولی شي دغرنګ نافسه په قیاس کا دارنګ جنوب په قیاس کا یا تدرو مني المرأة وهي جنوب د پر جنوب راځي قال عروه كل ذلك علي هر يوم ما سان دي کولی شي وكل ذلك يخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس رسول الله وهي حائض اور نبی دام حين مجاور معتکف او جمعات کے دروازے سرخوا کے بودا کوٹے یدنی لها رأسه وهي في حجرتها وترجله وهي حائض محایده ترجیل کول شي سرم وینځل شي او سوال کوا چې مناسبت د جدي سره خو راغی چې ترجیل دی او غسل سره مناسبت نشتا جدي سره مناسبت راغی جدي اول سره نشتا نو جناب رستو براش اوس براشي ان شاء الله العزيز چې لاول ولا سر وینځل دی نو بیا ولا ګومنس کړي اوس براشي ښا امام بخاری خو خيار دی د داسې تا نه وی مجتهد جوړول غواړي او حدیث تر باندې یادول غواړي چې ته دلته سوچ کې شي غسل ذکر نشته نو فورا به وګوره طلب او کې تفحص او کې او عقیده بل روایت کې خدای دې غسل ولا کړی او سری ولا وینځل دي نو دلته دا غسل قصدن نه درول چې دلته تتبعو کې او حدیث ځان ترایات کې او یا بقیاسات کو کنه قیاس دا چې ترجیل کولی شي لاس سره جنگيږي نو غسلم کولی شي دغه څه دي نو دې نه سبا معلومه شو یو خدا معلومه شو چې د حایزه خلا لاس پاک دی دیم دا معلومه شو چې یو حایزه لازم جمعه ته داخل کړي سلام بسر وردن نه کو او قدم جمعه ته داخل کې داخله ولې شي او بل دا معلومه شو چې خزه خاول سر ویل شي سر ولا ګومنځ ولې شي دا ته معلومه شو شابه باب قراءه الرجل في حجر امراته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي المدينة فتأتي بالمصحف فتمسك بعياقته. جی جناب دیکھیں وہ بلا مسئلہ و صباسی لگ ماتا متوجہ شاہ فدی خود طول علماء اتفاق دے او اجماع دار چه حائضہ او جنوب حائضہ بلکہ اجماع بولوے بخیر لگ با تاتو کوئی کما چه حائضہ او بلتشے دے او جنوب او نافسہ مست مصحف نشی کولے دا سے بوئے مست مصحف نشی کولے لیکن مصحف پا غلاف کیوں چتولی ذکر شیو چتا والے غلاف پہ جنے لکہ دے کہ ماں دا غلاف لک ماتا متوجہ دا نویشی کرنے سے دا غلاف یا تاسو دا چی کما بٹوا کے کتابونا چولے اغاڑے تیوا چاہے یا سکول تا کالج تا لکازی او غاړه تا دا کولی شي نشي کولی نو امام شافعي او احمد ودا سم نشي کولی دا مشو ولی ځکه دا بس مقصود نه دی مقصود قران دی دا هم مشو لیکن امام مالک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام بخاری هغه ودا جایز دی څنګه شو خبره پنځ د امام شافعي او احمد مست مصحف فی غلاف ممنوع او پریز د امام ابو حنیفہ مالک امام بخاری سے چیزیں جائز وای قرآن کے چرادی لا یمسوه الا المطهرون نو اغن ضمیر راجع دی قرآن تا او دا خو قرآن دیونه نیو دا خو دی دا غونی و سو ته ویل کېږي مصحف غلاف دیونه و پروانه دار اوس امام بخاری کوم نه معلوم عجیب انسان دی قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
خذ حائزه دا ما دا ګورا او تا وته ډډه والد او قران لولې نو ته په منزله د غلاف شوي قرآن ستا په باطن کې پروت ته الله څنګه عجیب استدلال وکړه ته په منزله د چا شوي د غلاف شوي دا غبسته شوي قرآن دې په باطن کې پروت ته او ته جنگیدلې د حایزه سره نو که حایزه بستو نسی او غلاف ونسی پروا نشتا تا جسد غلاف شو بټوشوا بستشوا د قرآن د پاره قرات درجل فی حجر امراته و حایزه دا خو د اصل ترجمه الباب خدا شو لیکن ضمنن ته یو بل معنا معلومیږي غدا چې کچرته ضمنن بل معلومیږي بل څه کېږي امام بخاری یو خدا مسله وکړه چې امام صاحب او د مالک مسلک ته رجوع وکړه دا دقیق ورټیک ته دا ګروت راځي وکانه ابو وائل يرسل خادمه خادم به لګا او دا خادم به حایزه وا هی ضمیر راځي شو خادم ته د مابي چې اطلاق د خادم په مذکرم کېږي او په مؤنثم کېږي حائزه بوا ابو رزین عقیلی ته ویلې کو نو فتاتی هراتل بقول دی حائزه هو دی ابو وائل ته په مصحف باندې نو څنګه به وروړو فتم سکونی و بده حائزه هو دی مصحف لره بعلاقته په علاقه سره علاقه بسته تا وای معلق او وزان تا وای نو بسته کې شی اویزان بستا لفظ ما اوه او تو ورته سوي بټوا دام ویل شي یا خلق وتسوي لك به علاقه بيك شو لانه يعلق الى المنكب منكب سره خلق اویزان دي اصل ترجمه الباب دا شو لیکن یو بل خبرم چې ضمن معلومیږي غدا چې وجود د حایزه نجس ظاهری نه دی نجس ظاهری نجس حکمی دي کې حدث وتوي ولی چې نجس ظاهری سره د لاس جنگیدلی او تبع قران حکیم وې نو دا خلاف الاولاد او د آدابونه خلاف ده نو خله پاک شوا وجود نجس ظاهری نه دي نجس حکمی دي يعني حدث اطلاق في ممتاز ذوق المسيح قال حدثنا ابو نعيم فضل بن سمع زهير عن منصور بن صفيه ان امه حدثته عن عائشه رضي الله عنها وعنه حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي في حجره وانا حائض ثم يقرا القران ممتاز قديجي من سمى النفاس حيضا غرض امام بخاري سره چې اطلاق د نفاس او د حیض په یو بل کېږي مړه هم پټه نه خبره ده دا ول غرض مجګوا حافظ علامه عینی اغي چې غرض جدا شي دی هغه دا چې د حیض او د نفاس وینا یاو ده چې په یو بل اطلاق کېږي نو ولې په یو بل اطلاق کېږي دم یاو ده وینا یاو ده احکامات مشترک دي وینا یاو ده دم یاو ده دواړه یو شی دی دې اشاره شو شابته وفيه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه ان زينب بنت ابي سلمه حدثتها ان ام سلمه حدثتها قالت بني انا مع النبي صلى الله عليه السلام سلام لاستو ام سلمه وفي خميسه بيو كمبل کے خميسه معنا میں سوکلا كمبل اذ حست ناغنا حيض مراغي فانسللت اخويدم د كمبلنا اصل کې سلسته وي تور د تیک نه وتل تورتی کې نه فقلار او دي اخوه دم غلي غنده فاخذت ثياب حيضتي د حيض جامې مې راوړلې ولې دا پاکي جامې دي په پلي شیرانه نو زنانه عموما په حیض کې جدا جامې چي هغه دای چې هغه نجسي وي پلي تي امر واغشته زری وي خیره نه وي فقال کوئی شرا باندې عليه السلام زکه چې خاوند ته د خدي ایام معلومي انا فسته دلته ګوره ذکر د نفاس مراد ته نه څه شو اطلاق د نفاس په شو ما وی نعم فدعاني بخير اس پر ونشتا صاحب نجاست ظاهری نه دي نجاست حکمی دي مزاجعه جائزه ده فدعاني فسجعت معه في الخبيثه بكمبل کې اوس مولانا سے سوال وکړه چې مطابقت د حدیث ترجمه الباب سره نشتا وګوره غوندي ترجمه الباب کې من سمى النفاس حيضا چې مسما کې نفاس په حیض سره مسما کې نفاس د نوم د حیض کې الله اکبر سمى النفاس حيضا نفاس مسما کی چا سرا حیض نو ولکیدی او دلته عکس شو نفاس د حیض د پارنوم کې خاودا نو ترجمه الباب دا سے پکارو من سمى الحيض نفاسا من سمى الحيض چې مسما کی حیض په نفاس حیض په نفاس مسما کې لري نو موږ متعدد جوابونه کو یو جواب حافظ کړی دی چې د سما په معنا اطلق سره دی بری لیکل دي
اطلق النفاس حیضا برنا کی طریقے دی دکھا اطلق النفاس اطلاق د نفاس کی حیضا بحیث سما په معنا د اطلق دی او بعض علماء ته بل خبره کوي چې دلته کې تلازم د جانبین نه دی څه چې په حدیث کې خو اطلاق د نفاس په حیث شوی دی او کته په نفاس اطلاق د حیض او کې عام جایز دی دلته خو حیض مسما دی په نفاس په حدیث کې حیض مسما په چا سره نفاس او کته عکس کې او نفاس مسما کې چا سره په حیض هم جایز دی دا قدم یو دی مخرج یو دی نو ضمنن ته تلازم معلومه شو چې حدیث کې خو تسمیه د حیض شوی د په نفاس باندې او باب من سمى النفاس حیضا کته نفاس د نوم د حیض کې نظام جایز دی لو تر پسې شاه غرض ته معلوم دی ډېر مسائل ته معلوم شو یو خدا چې خدا خاون یو ځای سم لاسته دلی شي نمبر 1 نمبر 2 دا چې خدای له پکار چې د حیض په ایامو کې نور جامع خیر نه راوالي یا ځلې راوالي علیہ السلام په مخ کې دا عمل وکړو او علیہ السلام په انکار وکړ او درې د معلومه شو اطلاق د نفاس په حیض باندې او سره مزاجعه د حایض سره او سفیزه واسه چې مزاجعه جایز شنو خلع پاکه ده ظاهری نجس نه دی وجودي او حکمی نجس دی دا سر پسې مولانا صاحب دا خبره مې کړې وکړه تاسو یې دي مباشری معنی څه ده زم د بشری سره بشره د اصل کې مون خطا غلطي مشهور دي نصوص ور سره زم د بشری سره ها اوس دې کې تاسو تماویلو د ټولو ائمه اتفاق دی چې انتفاع د حایدینا ما فوق د سره او ما تحت د رکبه جایز دی اس اشکال نشته ما فوق د سره ما تحت د رکبه بالکل جایز ده تقبیل شو مضاجعه شو لمس شو عریانن وی غیر عریانن پروا نشته او پما بین د رکبه او د سره کې پما بین د رکبه او د سره کې ما فوق الازار والسراویل انتفاع بیا جایز ده ما فوق الازار والسراویل انتفاع بیا جایز ده په دبر کې انتفاع مطلقاً حرام ده اختلاف پدې کې دی چې فی ما بین السره والركبه تحت الازار في القبل في غیر القبل قبول کې دبر کې خو بل اتفاق ممنوع ده ما بین السره والركبه کې اختلاف په کوم صورت کې دی ما فوق الازار بیا جایز ده او ما فوق الازار بیا جایز ده یو ځل بیا ما فوق السره ما تحت الركبه مطلقاً جایز ده ٹھیک شو قبول دبر کې مطلقاً ممنوع او په ما بین د سره او د رکبه کې ما فوق الازار جایز اختلاف پدې کې دی چې ما بین السره والركبه ما تحت الازار في غیر القبل دا جایز ده کنه نو امام محمد او امام احمد ابن حنبل ورته جایز وایي امام محمد او امام احمد ابن حنبل ورته جایز وایي او جماهیر چې امام بخاری په کې شامل دي هغه ورته ممنوع وایي مکروه ده ممنوع ده هغه وی ولی د ابو داود حدیث چې اصنعوا كل شيء الا النکاح اصنعوا كل شيء هر کار کوي الا النکاح او جما کوي نکاح په لغت کې ځان ته وایي کتاب النکاح کې برادي ان شاء الله نو په جما کې زمينو اصنعوا كل شيء الا النکاح او جما کوي څه کوي دا حدیث مستدل شو د امام محمد او احمد بن حنبل او زم مستدلات په ترمذی بخاری کې را روان دي چې عليه السلام مباتوي لنګوا نو ما بلنګوا نو به یباشرونه پوه شي په خبره هغه حدیث سره سره هغه مبیح دی او دا محرم دی نو چې دا محرم او د مبیح په مابین کې تعارض چا ورکو ترجیح محرم لورکو بل اصل علت لراشه اصل علت لراشه علت ما قیدی لراشه چې مقدمه د حرام او حرامي مقدمه د مکروه سي مکروه دا ټیک دا چې انتفاع په قبول کې ممنوع ده او کته لاندې د ازار نه انتفاع شروع کړه نو احتمال د دې خبر شته چې خبره به موضوع شي چا دا جما ده کراع يرعى حول الحمام کراع يرعى حول الحمام او جائز دي هو لما ممنوع دي شابسه چې مقدمه د حرام وګرځي دا رنګ د مون فقهاو یو بل خبره هم لیکلي دا مور وی کم سړی ځوان زلمې دي او اغا یریږي پدې
چې معنا جما ونشي نو اغل مطلقاً انتفاع بیا ممنوع ده، اغل مطلقاً ممنوع ده بیا. اوس په حدیث ته معلوم شي ځان ظلمی له بیا احتمال د دې خبرې ته چې معنا غن جوړ نشي جما ونشي نو مطلقاً به انتفاع ممنوع ده، بیا په تقبیرات ممنوع دي. ولې احتمال د دې خبرې شته چې خبره به جما لاړ شي ذات مخکې لاړ شوه. قال حدثنا حديث قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن يعقوب عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكلنا جنب. دا سفيان چې دی د قبيصه او دا سفيان ثوري دی ښا سفيان ثوري دی ها كنت اغتسل انا من اناء واحد وكلانا جنوب دې کې ته مسله تیره ده او ما ته حکم کو فات ما بلغوا واذا تراویل په دې وخت لنګونه وال نو فيباشرني وانا حائض وكان يخرج راسه الي د کور ته ورستر جمعاتنا او معتکب فاغسله وانا حائض دې کې غسل ضروري کرانه غي دا روایت ها ورې مسلې معلومه شوې چې د یو لوخ نه دواړه لمبل دواړه جنوبي او دریم دا مباشرت ما فوق رضا شو امر به فاتذو اوس برای چې عليه السلام پورا قابو په خپل حاجت منته او بیا به په مالنګ وها نو ګوره دا مقدمه شو دا زمون دلیل شو شابته او بل څه معلومه شو چې سر کوړتا معتکف داخل کی د حاجت طبيعي لپاره دا دخول نه دی، حالانکه مستحب غسل لبنوزه مسنون غسل لم بعض علماء د اعتکاف نه بنوزه او دا سر کوړتا نو سر داخل اول یا لاس داخل اول دا دخول نه دی. یو تر نظر وکړه قسم وکړ چې ما دې قسمي چې جمعه ته باندې داخلي ګم تا په نور لنوار کې ویلي دي او دې بار کې نه توخه وردن نکړه نه هانسي یا لاس وردن نکړه نه هانسي یا بار ولاړ صرف سر وردن نکړه نه هانسي نو دا سر کور ته دن کول دا کور ته داخلي دل الغسل نه دي نو په دې اعتکاف څه نقصان نه رسیږي. شابته او نور مسائل په وخت دی ها. قال اخبرنا ابو اسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ومن قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها حكم به وتوقع لنغوي في فور حيضتها فوقت حيض اوائل تفور وي به مباشرت کو قالت نغوره خا اسنه جماعت نشو کېده وي ايكم يملك اربه یا اربه یا اربه لك علم يملك اربه ارب حاجت ته وي جماع او ارب اندام ته وي اربن په کسره د حمزه په سکون درې سره ویل کېږي عزوه تا او عرب حاجت ته وي نو کم یو استاسونه يملك قابو منت اربه په حاجت فل لك سن عليه السلام يملك قابو منت تاسو هغه نه شي کول یا اربه په اندام قابو تاسو هغه قابونا نو د عائشه مقصد سره چې تاسو ګور دین رمضان ساته دین رمضان ساته پته ولګی دا کنه چې دا جایز دي ځان ساته نو هغه نه په طریقه اولادان ساته خیال درای کړه غیر سنا دا نور نږدې کې چې د بل خو اعلان نشي مخکې دوه دا علي بن مسهر متابع دي دواړه قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمع ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة او مباشره بشره د بشري سره جنگول ها امرها فتزغه حائض ورواه سفيان عن الشيباني وذلك الحائض والحائض بالحكم ذکر کوي چې روجه بننسي الکه مولانا سے منذبا ام نکي روجه بام ننسي خدا مس قضا ور باندې نشتا او د روجه قضا ور باندې نشتا نور مسله خو دې ده ولی یو عائشہ صدیقه قول دې موږ ته نور پته نه لګي او نو امرو بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه بس پیغمبر راته ویلي دي یو دا دویم به سویل درتا چې حضرت حوا علیه السلام چې کله حیض راغی نو دا مانزه متعلق تپوسو کو بمکوا قضا نشتا او چې بیا روجی راړي نو تپوسه د آدم علیه السلام نو نک او روجی پرې خودلې نو پاره الله پاک ته تپوس ولې نه کو دا روجو قضا وکړي دریم می سوي خدای جواب کمزور دي خان دریم می سوي دي دریم می دا ویلو چې په قضا د صلواتو کې حرج دی او په قضا د صوم کې حرج نشته منځونه هو بلا شي دي سلینا دا خزینه نو دا بس قضا راګرځي خو ګرام کار دی ځکه نور ورو کې خپل منځونه دي او روجي خو په ټول کال کې شپږ یو روجي دي نو په نور میاشتو کې روجي نشته پکې پاسانه نه دي
او څلورمه خبره مې څه کړې وه ما ویلو چې طهارت د حیض نه سبب د چا دی د نفس وجوب دی په حق د صلات کې چې طهارت صلات به اله واجبېږي چې ښځه طاهره د حیض نه چې نفس وجوب رانغی نو قضا د کوم نه راغله قضا خو فرع د نفس وجوب وي او طهارت د حیض سبب د نفس وجوب نه سبب د وجوب ادا د په حق د صوم کې نفس وجوب راغلی دی الکه دا وری ادا ځکه ما ته وره چې کومه ښځه په مانځه ولاړی کومه ښځه په مانځه ولاړی او حیض یې راغی ګوره ابتدا پوه کړه کومه ښځه چې په مانځه ولاړی حیض یې پرېږده وه او دسې مات شو په حدث اصغر کې مبتلا شوه نو مونځ یې فاسد شو که نه شو لیکن که دا ښځه روژه نیسي او دسې مات شو نو روژه نه خرابېږي هلته وګوره که نه د مونځ دپاره طهارت صغرا شرط دی د روژې دپاره طهارت صغرا شرط نه دی دا فرق مې ذکر چې هلته کې طهارت د حیض دا سبب د نفس وجوب دی په حق د صلات کې وجوب نه دی راغلی ځکه طهارت نشته د حیض نو ادا چې رانه د نفس وجوب نه قضا خو فرع د نفس وجوب د وجوب شته دی او په حق د صوم کې سبب د نفس وجوب نه دی طهارت د حیض سبب د چا دی د وجوب ادا واجب نه نفس وجوب راغلی دی ادا واجب نه ده نو چې کله حیض خلاص شي نو نفس وجوب راغلی او قضا وکړي او دا ولې دا فرق مې درته وکړو شابه سي وفيه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوقات الفطر شكر بنبي او قال فطر فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار حديث تیر شوی دی شابه سي يا رسول الله قال تكثرن او یو خطاز خیر لري کوي دا خدي قمق خیر لري کوي او دا عشیر معاشر توي د مرګري نه شکرې کوي ها دا عقل د سړي تجربه کار لره بل څوک من احدا كن سوا د یو استادونه یو خو سړي تجربه یو خو سړي د بل تجربه کار دی او تاسو خطا کوي درې موانع دي خدای سړی نشي خطا کولی تاسو سړی خطا کوي دویم مانع څه دي تجربه کار سړی خطا کوي اصحاب النقنه تجربه کار او دریم څه شي دي که سړی تیر باسي نو بیا هم څه خبره ده نو خذا او بیا ناقص العقل او ناقص الدين نو سو موانع شو یو مانع دار چې عقل دي ناقص دي سړی ولی خطا کوي ناقص العقل سړی نشي خطا کولی بل ناقص الدين الله دې مدد نه کوي نو ناقص الدین میں ناقص العقل میں التا مقابل کے سلیم دے او سلیم تجربہ کار دے او بیم خطا کے نو خطا کی بنا مخ کے دا كنا وما نخطأ ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم دقه مناسبت دباب شو لم تصم دے ہاں قلنا بلى قال فذلك من نقصان سوال سو کا مولانا صاحب دینا گورے جنس تخذو مراد دے خواہ چې دا ناقصات العقل والدين جنس ته جنس هر خزانه بعض خزې د سلو په نسبت کاملات العقل دي لکه عائشه صدیقه شوا ورد عقل سونه کامل دي سړی وته په مسائلو کې رجوع کوي نو دا جنس ته غالب داسې دي ولی بل طرف تراشه بعض ناقصات الدين هم ندي ولی عائشه چې کوم خزه عائشه د حیض ناراضي اخو کامل الدین ده اخو روجیم نسی اخو که نو غالب داری چه حیض رازی نو دوارو که غالب مراد ده خواه جنس مراد ده بعض خزی کامل العقل دی ده سالو پا نسبت بعض سالی ناقص العقل دی او بعض خزی کامل الدین دی تاوی حیض نرازی آئیسی دی نو دین کامل دی زوت وقت که زمان خود سوالو که چې هر کله کامل الدین شوی نو بیا او کامل العقل شوی نو بیا مطلقاً د خدو شهادت د سړي ولې نو قواعدو کې مونږه نقصان نه راولو ښه قاعده چې یو ځل پاس شي پیاسو هغې نه بیا د جزئیاتو استثنا نه کېږي بس قاعده دا ده چې یوه ښځه د سړي د نیم شهادت برابر ده بس قاعده کې ځکه نه کېږي یو ښځه به ابه حایضه یو راضي به وي چې دا آیسه یم بیا به سره څه کوي مطلب یې دی چې زما شهادت کې د سړي برابر شي د غایسه ما نو دا حقیقت ته رسیدل ګران دي نو یاد ساته چې یو ځل قاعده کلیه متحققه شو بیا استثناء د جزئیاتو نه کې تاسو زما د نو منو کې نو د نواقض نشو
جزئیات استثناء باندې کې قاعده کلیه متحققه ده لو سر الا طواف بالبيت اولی طواف بالبيت تبنه کوي ځکه هغه جمعات کیږي مولانا صاحب او خارج جمعات ته نشي داخلي دلې ښا او بل دوی مسویلو قرات د قران مولانا صاحب یو پټي غوندې وې خبره مې کړې ده د احمد او د امام شافعي پر حایزه جنوب نافسه قرات د قران نشي کولې مطلقاً لګولې نشي کولې د امام مالک پر باندې یو آیت دو آیت یعنی قرات یسیره کولی شي او زمون پر باندې مونږ هم د احمد او د شافعي مرګري خو مونږ پکې پټي وایو مونږ وایو چې مادون د آیت لوستل شي وقت جنوب نه هغه عذر نشتا یا د غسل وکي او یا د تیمم وي او بدی بیماری او حایضه او نافسه زمانه ممتده نو دا متعلم او معلمه هغه لوستل شي د مونږ په خو مادون د آیت وقف بکي او مې ویل کې نیت د تعلیم او د تعلم د عربیت بکي د تلاوت د قران حکیم بکي او دا ولی ځکه مادون د آیت معجز نه دی متحدى به نه دی هغه مثل جوړې دي شي او متحدى به نه دی نو حکم د قران نشو مادون ویل شي او بل مولانا سے به نقطه بلم دا چې تعطل ډیر راځي کړه خا یو خبره بلدا یو هغه آیتونه دي چې دا غي دوه حیثیت دي یو حیثیت دی آیت من حيث انها آیت من القرآن دی او بل حیثیت دی چې دا یو دعا او ذکر دی نو کداغه آیت من حيث ذکر کوي نو کولی شي لکه مثلا قران دی اسمان ته دی قتل او زر دی تبارک الله واحسن الخالقین لا لانه آیت من آیت الله بلکې اصل الله قدرت ته معلوم شو یا ذبح کې او تاسو تبرکا بسم الله الرحمن الرحیم پیږي په خبره نو خیر دا جایز دی بیا دا قسمه آیتونه کې پوره مو نیت د تلاوت په نیت نه په تبرک په نیت یا په بل نیت زمون په فقہ کې دا بیا جایز دی شابه آیت دا خو خیر د ابراهیم النخعی قول په محجت نه دی ابو محجت نه دی ولم را ابن عباس بالقراءه للجنوب بأسا دا د خپل قول دی دا حدیث مخالف دی ولی حدیث کې سره دی شابه وكان لا يحجزه من القرآن شيء ليس إلا الجنابة أبو داود كيشت ليس إلا الجنابة أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه هذا ميلان مسلك مالك تاريخا ما جواب قالوا يذكر الله على كل أحيانه مراد كما اسكار مراد دي ذكر قلبي نمبر 1 نمبر 2 مسويلو إذا دينا أحيان دا طهارت مراد دي نمبر 3 میں سویلو چې دینه هغه اسکار مراد دي چې د مکان یا د زمان سره مختص دي سبب التکی خو نبی علیہ السلام جواب د سلام نه ورکړي حتی قام الى الجدار نو تیمم هو تعرض راغی کړه نه دیوال تفاس او تیمم هو مخکدا وقد ام عطيه كنا نؤمر منتبه حکم کېده ان نخرج اباس حائزه اختر منزله فيكبرن بتكبيرهم اي مع تكبيرهم اسين صحابه تكبير دي بمنو ټیک ته تکبیر خو ویل شي ويدعون او دعاء بكي بدعائهم دعاء كل شيء وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الايه الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيء الذين سنگ استنباط کوي چې دا د هرقل خو کافر دی څه شي دی لکه کافر دی او کافر خو جنوب وي اکثر او چې جنوب شي نو دی په خپل غسل پاکیږي نه اهل د نیت نه دی نو دې څنګه تلاوت ده کې جنوب هم کولی شي ما ته وګوره زم کدا سوال په بل چا کې کو په حنا په مکوا مونږ وایو چې د غسل د پر نیت شرط نه ده او چې څنګه نظافت تنظیف او تطهیر د مسلمان خاصیت کې دارنګ د کافر نه ده دا خو فطری شی دی چې بنده ځان پاک کوي اوس بنده چې جما وکي هغه نه دومره خولو دي صحابین دي ځان نه پاک کړي فطری شی دی مولانا صاحب او یې ډېر خپل جواب ته بل وکم ادا چې نبی هم ته پته و چې هرقل یا اهل الكتاب تعالوا عربی نه دی پدې نه کوي کی دا ورته دقه زما صحابه چې کم تلي چې عرب دی غیبه ورته وایي خیر دا جواب هم دی خدا مخکې جواب ټیک دی ها قال عطا عن جابر حاضت عائشه فنحست المناسك كلها غير الطواف بالبيت ومنكي نو ټیک دا مناسک كلها کې خو تلاوت د قرآن شریف نه دی دغه اسکار دی موږ وایو وقال الحكم اني اذبح وانا جنوب عجيب دلیل
وقال الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله. نو دا دې ګوره چې په جنوب وخت کې د قومه یو خدای عطا قول په حکم قول په حجت نه او دویم دا چې اخو بسم الله والله اکبر او قرایت نه لري او جوړي او که بسم الله الرحمن الرحیم وای او په د تلاوت نه وي د دوه حیثیت والا آیت ته دې ته هم جایز وای دا څور پسې اشاره عموم سره حدیث مرفوع دی اصلي کہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجزه من القرآن شيء لا يحجزه من القرآن شيء ليس إلا الجنابة دا محجز نو مگر څه شی وو جنابت جنابت کې نبی هم تلاوت د قرآن حکیم نه لیکل دا موږ سره حدیث مرفوع دی دا آثار دغه مقابله نشي کولای تو پر پسې او هم آثار محتمله دي مې جوابونه وکړو چا بس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جاءنا صرفا وجدت فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لو جدت والله إني لم أحج أن نعم قال لعل الكيلو جدي قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري جی عمدہ کا حدیث مخ کې دی چې ولادي ګوره هر څه کا وخت د ذکر کولی شي اذکار کولی شي او تسبیحات ویلی شي خلاص شو خبره ها او کته کې دي کې قران چې ارس کوا نو دي کې تلاوت د قران حکیم امراغي غیر الله تطوفي بالبيت نعت مستثنا لفاغنس باندې جماعت تکم نس ابو داود شریف وې دوفر پسې اشاره الکه استحاضه تفصیل ما ویل دي کدی یادي سمې وې اوسم د تفصیل لته وي صرف یو دوه خبرې دي دلته او غداري یو خدا خبره ده چې مونږ الوان له اعتبار نه ورکو اغوي الوان له اعتبار ورکای او دا غي روایت په ابو داود کې ده فانه دم اسود يعرف فانه دم اسود يعرف لیکن مولانا صاحب یو کو استدلال دا غوي تام نه دي ولی دغه شافعی او احمد یوازې توري ویني ته استحاض نه وای سره مو سره یادای او مالک سره تربتی او بلکم یو سفره تم یادای استدلال ته تام دی او دویم حدیث ضعیف دی ما تاسو ته ویلو چې حدیث ضعیف دی نو زمون پنځ د مستحاضه بنا عادت تا خلاص شو خبره مو عادت له اعتبار ورکو دویمه خبره مې دا کړې و مولانا صاحب چې سبب د استحاض څه شی دی نو پر روایتو کې درې خبرې راغلي دي یو ذکر راغلي دي چې انها دم عرق رخ لیدل دي بل ذکر راغلي دي بلکې زم په دې اکتفا وکړو بس سبق دلیل ښه دا نو کتابونه وګورئ غیر قول انشق او رکضه من الشیطان ولداء بها ده سبب تفصیل درته وایم جی دا اول حدیث ترجمه راته لګ بیا او چې شپږسلويختمه حصے څه مطلب دی شپږسلويختمه حصہ د علم د نبوت لکه نبوت علم د الله طرف نه د الله طرف نه او حکم او شپږسلويختمه تاسو تمامو کې د نبوت زمانه د ریشکار او دا غي نه مخکې نبی رسول الله شپږ میاشتې خوبونه لیدل شپږ میاشتې د ریشکار شو دي شپږ میاشتې کار دی معنی نو په باندې دې ښکارا نه کړای چې څه به ته جوړي څوک چې استخاره کوپلی او بیا د شي خوب لیدل د استخاره لپاره نه خوب لیدل له شرط نه چې کوم فائدې د ضرور اعلان پیدا شو مثلا د سکول کالج په کتابونو کې اسلامیات او قرآن سورتونه وی او د کالج جنکه په هیڅ کې وی بس کې نو ځان دې په مسله پی کې اذا انقطع الدم بعد 10 ايام هل يجوز او بالکل کول شي بعد الغسل هم خو بهتره ده چې غسل دي خذو کی یو ځانانه د فائدې اعمال نه تعمیل بالکل کول شي آیت کې دا چل کې د ماده ته وي حایزه قران کو سنته ہے بالکل سن اوریدي شي اوریدل ممنوع دي موبایل کې قران پاک او به د صفه کې تلاوت کوي نه بکای یرو باسي نو بیا کوته ولا مولا نن زما د نکاح پروګرام دی ان شاء الله دعا وکړه چې الله پکې برکت واچي نه زه پاګل کونه دا خبره نکاح ستاره دا په ما کې خبره ده چې تعالی پکار دی چې د ټول طالبانو باندې دعوت کړي چې دې پکړې مټای دی راو
حسین خبره ده یا د دې بوتلې وي نکاح دې را باندې چللې وګور تاسو اصل دا وکړه لکه چې موږ له نوې دابر طالبان له خو دې وروړو لیک دي دا کار پکې او غالبا چې دا طالب لا دی والا کې دې خبره کوي حاجی لاندې کې ما ته پته اشاته ما په خیال دي شاته دریم سالورب سب کې ما تخکاري کوم یو دی او بدا تور پټکی چې وای دا نه نه دا مخ چې پټ کړی دی نو مخ ولې پټ دی خدای پاک دوست مخ پټ کړی دی خدای پاک مخ مې پټاو نه برابر تو اوس نه ورخته یعنی کما شي دونه ګران کارم دی یعنی کما خدای په خیر کې موږ به دوا کوو کنه تکلیف شي که خیر نو دا سیم نه کیږي چې مونږ ته د دواګانې کې استاد نکاح پروګرام دی سبدي پخکړی طالبانو لا سبدي راوړي ولا حال وابد پخکړی وکونو کجوري به راوړي وي چواري به راوړي بدی وشلې وي مونږ به بوتلی خیر دی مونږ دا څه پیس نه غشته اسی په دې نکاح تړلې و نور دلته به روستي واغ سره دلته به نکاح تړلې چې به چل دته خو یو نسو ها دیمه دا مبدقه سي خير مبدقه سي خير حاصل دا خبره دا دیمه دا اوله دا زای دوا ورته خدای دې وبخښه الله دې د او د اهلی محترم په میانس کې اتفاق پایي الله دې ول برکات پکې واچي الله دې ول نارینه اولاد پکې مقدر او الله تعالی دې د پونتوب شرطوب نه دوړ محفوظ او الله تعالی دې په یو بل ځاړه کې او الله دې یو بل سره سنت مطابق ژوندۍ نصیب کړي د دوړ اقربا والدین دې په الله خوشاله کړي او کله چې خزي وي او په میانس کې سرواني وي الله دې روغ راوړي کله چې بچی ني الله دې بچي ورکړي د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي د چا کوي دې شي دوه کې چې الله خاده په خیر سره ورسوي او کله چې ني الله دې ولا وسوته ګور در برکات څومره غټه ده عورت اپنے محرم مردوں کے ساتھ گھر میں جماعت کے ساتھ جمع پڑھ سکتی ہے دا مسئلہ به کتاب الصلات کې راځي یو شریف په خدای سره په حالت د حیض تقبیل وغیرہ او کې انزال او شو زو کوم لري زو کوم لري او ولا امي خپل بده نه پس د خپل تا جوړ لمبر ته چل جوړ کړی گزاره کوه تر نو جدا سي یاريږي د لمبرونو سره ورنږدې کېږي هغه مقناطیس کې ورنږدې جو غسل در باندې لازمي مخکې په دې مدینه پس او د غسل نه مخکې جما کولی شي کنه معتاده د خپل عادت مطابق حیض بن شو نو غسل پکې ضروري دی غسل دیو کی غسل نه مخکې کول یو غسل مستحب دی بیا د جماو کی جنوب د پاره تلاوت ممنوع دی جنوب کې تیمم کې د جواب نه مخکې ایت الکرسی وای د خوب نه مخکې وی چې تیمم وي خو اله تیمم د کافی کیږي چې وبني یا دی بیمار چې تیمم ولا کوم وخت جایز وي هغه تیمم اسنه چې وبشتره په تیمم کار نه کیږي نماز نہ پڑھنے کی وجہ ظاہر ہے روزہ نہ کرنے کی وجہ ہے حائضہ کی حالت یہ عبادت ما خود خبر خلاص کیا حیض نہ بس غسل نہ مخ کی دا مسئلہ ہے